دغه نیکان صالحان او تهجد ګزاره پیران چې کوم دی ستاسو د ښځو سره جنسي خواهشات کوي خو تاسو ته پته هم نه وي. السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د پیرانو دور دی. پیران چې کوم دی قسمه قسم حربي په دغه جاهله او انپړ امت باندې چې کوم دی استعمالوي. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې څو ورځې مخکې یوې ښځې چې کوم دی پیر لتلې ده، څو ورځې مخکې چې کوم دی دا تصویر ډېر زیات وایرل دی چې دا ښځه پیر لتلې ده او پیر صاحب چې کوم دی دله پیر چې کوم دی دله په ملا باندې لیکل کړي، په پتونانو لیکل کړي او ویلی شي چې په شرمګاه باندې هم چې کوم دی لیکل کړي دي. نو دا هغه پیران دي چې دوی ته خلک وایي چې دا تهجد ګزار دي، خلک وایي چې دا مونځ ګزار دي، خلک وایي چې دا ډېر ښه پیران دي. یعنې دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي وو د داسې خلکو په باره کې چې یو زمانه کې به داسې خلک راځي چې هغه مونځ به هم کوي، تهجد به هم کوي، نیکان به په ظاهره باندې، خو نه به چې کوم دی هغه منافقین نور چې کوم دی هغوی به د اسلام سره هېڅ قسمه کار نه وي. نو دا هغه پیران دي، دا هغه خلک دی کوم چې ستاسو د ښځو سره زناګانې کوي، یعنې خپل جنسي خواهشات پوره کوي. او ان تر دې چې کله چې دا ښځې دوی له تعویض دپاره لاړ شي، نو دغه پیران دوی ته څو شرایط ږدي او په هغې کې دا شرایط ږدي چې زه تا له تعویض کوم او هغه تعویض به کار کوي، خو شرط دا دی چې زه به تا سره زنا کوم. یعنې زما نه چې کومې اوبه خارج کېږي هغه اوبه چې کوم دی زه په خپله سایه کې استعمالوم او د هغې سایې له وجې به زه چې کوم دی ستا په شرمګاه باندې، ستا په ملا باندې، ستا په خېټه باندې، ستا په چې کوم دی په جسماني حصو باندې چې کوم دی زه به لیکل کوم، نو هغې نه پس به چې کوم دی ستا کار کېږي. او دغه جاهله بېوقوفه قوم چې کوم دی انپړه قوم چې کوم دی د دغې خلکو پسې لګېدلي دي او خپل لوڼه او خپلې ښځې چې کوم دی یوازې تنې تنها دغه جعلي پیرانو له لېږي او بیا چې کوم دی هغه پیران د دوی سره زناګانې کوي، دوی سره چې کوم دی مزې او چرچې کوي او خپل جنسي خواهشات دې پوره کوي. او ستا هغه ښځه کوم چې تا د کوره په بلغه کې لېږلې وي هغه په بلغه کې بې حیا شي، بلغه کې ذلیله شي او خپل مخ چې کوم دی د بل انسان سره تور کړي او کور ته چې کوم دی بېلمازه راشي. که چېرې تاسو د دې واقعې نه پس هم چې کوم دی خپلې ښځې تنې تنها پیرانو نه لېږئ، مولیانو نه لېږئ، ډاکټرانو نه لېږئ، نو تاسو نه ډېر بېوقوفه خلک په دنیا کې بیا نشته دی.